السلام علیکم. دو درې ورځو راسې د ملک صورتحال انتهایی تشویشناک دی او بدقسمتي دا ده چې زموږ ملک آلریډي د دهشتګردۍ شکار دی او په دې کې چې ادارې په یو بل باندې بد اعتمادي وکړي، د یو بل باندې شکوک و شبهات اظهار وکړي، نو دا حالات نورم خراب کړي. په لکي مروت کې پولیس احتجاج کوي، درېیمه ورځ ده چې روډ یې بند کړی دی او د هغوی یوه مطالبه ده چې سیکیورټي فورسز او ایجنسۍ والا دی د دې ځای نه وځي. مونږ په خپله امن قایمولی شو، په دریو میاشتو کې به مونږ امن قایم کړو. بیا د هغوی سره د پولیس های آفیشل مذاکرات کول، ډي آی جي ولتلی و، ډي پي او تلی او هغه مذاکرات ناکامه پدې شو چې د هغوی یو مطالبه ده او هغوی د یو شک اظهار کوي چې کله مونږ څوک دهشتګرد ونیسو نو ادارو والے وایي چې دا زموږ انفارمر دی، پرېږدی. دا ټول خبرې په سوشل میډیا چلیږي، د دې پولیس والا بیانونه. بیا د کرک پولیس والم د هغوی سره مرګستیا وکړه، ډیوټي پرېښوده، د بنو پولیسو م وکړه او نن په لکي مروت کې ټول تاجرانو مارکیټ بند کړو او د هغوی سره په درنه کې کېناسته. خبر د باجوړ نه راځي چې باجوړ پولیس هم نن اجلاس کوي، کو هغوی هم کیدای شي چې روډونه بند کړي او د ډیوټي پرېږدي او دغه یو مطالبه ده چې یا د دوی بارډر ته لاړ شي یا د مونږ ته پرېږدي، دا علاقه مونږ یې کولی شو. دا ډېر د تشویش خبره ده. بل طرف د سیاست داسې طرف ته روان دی چې ډیر زموږ اداره وایي چې زموږ په سیاست کې څه کار نشته، خو زمینی حقیقت داسې دی چې خلک دا خبرې نه مني. په پارلیمنت باندې حمله چې کم شوې ده د علي امین ګنډاپور د هغې تقریر نه پس، او چې کله علي امین ګنډاپور بیا شپږ اووه ګنټې غیب و، هغه هم ډېر تشویشناک خبر و. د رور ورسره رابطه نه وه، د خپل سیکیورټي سټاف ورسره رابطه نه وه او بیا تره افواګانې رالې، نو بیا هغوی په ایمرجنسي کې د صوبایي اسمبلی اجلاس راوغوښتو او دغه اجلاس کې چې کم تقریرونه وشو نو کمې خبرې چې خلکو نه کولې هغه یې ټولې په ډاګه کېښودې. دغه دوران د پارلیمنت یو خپل عزت دی، د 25 کروڑ عوامو نماینده دی. سپریم کورټ وایي چې پارلیمنت سپریم دی، قانون سازي کوي. د سپریم کورټ د وینا نه باوجود چې دومره سپریم اداره ده پارلیمنت، په پارلیمنت هاوس د گیټ نه د ایم این اګان گرفتار کړو، بیا نامعلوم افراد اسمبلی ته ننوته، بجلی بند کړه، اول تنې خلک گرفتار کړه. دا د پارلماني تاریخ یو بدترین او سیاترین ورځ وه او هغه خلک چې کم آئین قانون نه مني، خلک د هغوی طرف ته لارې لاس چوتوي چې دا دغه خلکو دی چې آئین او قانون هغوی ته ښه ښکاري نه. بیا سپیکر صاحب پیاسې د خندا یو ایکشن واخیستو او صرف واړه ملازمین، پلمبر او الکتریشن او لایټ لګولو والا هغه یې معطل کړه. دغسې ډرامې دي، ټولو ته پته ده چې سپیکر صاحب هم بېوسه دی. خو بیا چې کوم په صوبایي اسمبلی کې تقریرونه وشو هغه ډېر د تشویش دي او دا خبرې خلکو ته معلوم وي خو داسې په تصدیق یې نه کېدو. اوس هغې خلکو تصدیق وکړو. پای کې ډاکټر امجد وایي چې زه یې کله اغوا وی بیا یې زما لور اغوا کړه او وی ما ته یې وویل چې دا د لمړکو، وی ما ورته وویل چې 3 بچي مې نور هم دي، هغه هم بوځئ او سرونه یې راوړئ چې په دې خپو کې راته کېدی هم زه د عمران خان سره ولاړ یم. بیا فضل حکیم پکې وویل چې دا د اسمبلی کې د هغوی خبرې دي چې زما زوی د دسمبر په میاشت کې د شپې یو نامعلومه ځای ته بوتلو، کپړې ترې وویستې، سر یې وله په اوبو کې ورکو او وی چې پلار ته دې وایي چې راشه پریس کانفرنس وکړه. بیا یې هغه چې موږ نه منله و یو سړه روټۍ ورته سپو غونته اچولې وه او ټوله شپه یې نهار ساتلی و. بیا یو بل کس پکې خپله کیسه وکړه چې زما یې اغوا کړی وم د جیل نه او څه حل کارونه یې راسره کول. دا ټولې خبرې چې په اسمبلی کې شي او عوامو ته پته ولګي نو د ادارې باندې اعتماد ورځ ته ورځه کمیږي. د خدای دپاره د خپل ضد او انا نه راوځئ. دا تشویشناک خبرونه چې یو طرف ته پولیس تا ته مخې ته ودرېږي چې زما د علاقې نه وځه، دفاعي ادارې داسې حد ته ورسېدې چې اوس خلک پې دا اعتماد نشته او هغوی وایي پولیس چې مونږ مرو نو اشارې ډېر غلط طرف ته کوي.
بیا سپیکر صاحب ویلیو چې کم کسان گرفتار شوي دی پروډکشن آرډر جاری کو پروډکشن آرډر د سره چاونه منو او پرونی د سره اسمبلی ته خلک نه راوستل خو پای باندې ډیر عجیبه د مذاق اف آی آر دي زرتاج ګل وزیر وایي چې په ما 48 اف آی آر مخکې نه دي او اوس را باندې د اف آی آر کړي چې زما سره په لاس کې ګرنیټو او ما په پولیس حمله کوله د دهشتګردۍ قانون د هغه دهشتګردانو د پاره چا چې د پی ایس کې 200 ماشومان شهیدان کړي یا چې په پولیس لاین کې 130 پولیسان شهیدان کړي ته خپل سیاسي مخالف باندې 780 لګي بیا څوک په دې باندې یقین نه کوي بیا د دهشتګردۍ جنگ چې دی هغه باندې د شک او شبهات اظهار کوي چې څنګه د اف آی آر جعلي دي او دهشتګردۍ 780 لګي کی دي چې هغه جنگ هم جعلي وي او بیا ورته خلک د ډالرو جنگ چې وي نو خلکو تاثر یو طرف ته جایز دی نو داسې اقدامات چې ته وایې چې شعیب شاهین غونته چې د اسلام آباد های کورټ بار صدر پاتې شوی د هغه په بډه باندې وایي تماچه او کلاشنکوف ورسره نو دا ځان لا هغه پولیس هم په شرمونو شرمیږي ځکه چې غریبانان مجبور دي او خلکو نفرت هم د هغوی نه اوس نه دی ای ته پته چې پولیس هم بېوسه دی څوک چې دا کوي یا فرسوده نظام داسې مضبوطې جړړي دي چې هغه لړکول اوس ډېر ګران شوي دي نو دغه صورتحال روان دی یو طرف ته سپریم کورټ کې قاضي صاحب داسې عجیبه کردار دی چې حامد خان کم د تحریک انصاف سینیټر هم دی وکیل رهنما دی هغه پرون پریس کانفرنس کې وی چې بس قاضي صاحب له دې وستله پکار دی کورته او د سیاترین دورو نو قاضي صاحب د ایکسټنشن په لالچ کې ټول نظام تباہ کړي انساني حقوق خلاف ورزي کیږي خاموشه دی مخکې به د سموسې قیمت چې بس سیوا شوم سپریم کورټ اکشن اغستو کو د خلکو کورونو ته خلک وروړي هغه باندې قاضي صاحب خاموشه دی کو په الیکشن ډاکا او فراډ شو پای قاضي صاحب خاموشه دی کو د سیویلین ټرایل په میلیټري کورټ کې کوي پاغه قاضي صاحب خاموشه دی پرون یو دومره افسوسناک آډیو په سوشل میډیا چلیدا چې اسد الله بلوچ یو ام ان ای دی داغه روروي چې زما ورندار زما وریرا د دې رور خزا د غلور او د زمو خاله نامعلومه خلکو اغوا کړي اوس چې ته دومره عجیبه حرکت کې چې خزو ته لاس لاړ شي صرف دې د پاره چې دا ام ان ای بلیک میل کې چې د قاضي صاحب د ایکسټنشن د پاره کم قانون سازي کیږي چې ووټ ورکی او خزه استعمال هغه اغوا کې نو سړی د دا سوچو کې چې کو زمونږ د کور زنانه چاچوت کړي زوم په لبه ستیریږي نو د سیاسي مخالفت کې د حرکتونه مخکې کو بکیده نو چاته پته نه لګي اوس کو سوشل میډیا د په یو منټ کې ټول تفصیل راشي او صوبایي اسمبلی چې کم تقریرونه کیږي نو عوام ته هر څه پته ولګیدا چې دا پریس کانفرنس به څنګه کېدو اغوا به څوک چا کوله او دوی باندې به د فیملی څومره پریشر سوچو کې چې شهریار افریدي وړي لونو د شپې په روډ د پاسه وخت تیر کړي ځکه چې چا د یاري کور ته نه دننه کوي چې د هغوی په کور هم حمله کېده شاندانه ګلزار سره به څه شوي دا یاسمین راشد دی دا دومره خلک او دا زنانه بیا هم ولاړې دي نو د فرسوده نظام له پکار دی چې خلکو اوس هغه یره رو ختمه شوه او چې هغه مشهوره خبره دا وایي چې کله د مداري په کرتب باندې عوام پوه شي نو بیا هغه کرتب مزه ختم شي او مداري چې د خندا شي اوس هغه چل شوی دی مداري د خندا دی خو لا مداري نه پوهیږي چې د عوام زما تماشې ته نه دی ناست دا ما پسې خاندي الله دې په دې پاکستان رحم وکړي الله دې موږ د فرسوده نظام نه خلاص کړي پاکستان ډېر ښکلی ملک دی پاکستان زنده باد خو سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته